الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وصحبه أجمعين أما بعد. محترم طالبانو، ستۍ د چهارمایي امتحان نن آخري پرچه ده. د پرچې څخه د فارغ کېدو بعد انشاءالله العزیز دوی خپلو کورونو ولاړ شي. اولا خبر خو دا درته که وګورئ، العلم كله ادب، علم نوم د ادب دی. طالب العلم چې خپل کور ته ولاړ شي، انتهایی مهذب طریقه او با اخلاقه په خپل کور او په خپل کلي کې د خلکو سره رویه اختیار کړي. دا نه چې کور ته ولاړ شي مور پلار ستاسې بیزاره، د محلې والا خلک بیزاره، پنځه وخت لمونځ او د موبایل څخه پرهیز، د مور د پلار ادب احترام، یو خو به دا کار کوو انشاءالله. دویمه دا کار چې د مدرسې د طرفه سوتۍ ته څومره ورځې چټۍ میلاو شوله او ورځې در وښوله د واپسیغه، هغه ورځ باندې به ستې حاضري یقیني وي. نن د جمعرات په ورځ باندې ستې چټۍ ده، دا سبا نه بل سبا هفته نه، دا بلې هفتې په ورځ به که خدای کړي ستې حاضري اتو بجو له سبقان پر پاولا 9 بجې شروع کړي، لیکن ته 8 بجو له فکس ځان ورسوي. دغه شي پابندي به کوي انشاءالله که خدای کړي. چټۍ په دا وجه مختصره درکړه چې کله انشاءالله العزیز د رجب میاشت ته یو هفته که در پاتې، بیا یو څو ورځې چټۍ درکو وفاقي طالبانو ته، هغه دې ولاړ شي څه ارام وکړي، نو چې راشي که خدای کړي خپله تیاري به د وفاق د امتحان وکړي. نو دلته چې اوس دې چټۍ ډېره وکړي او بیا د وفاق د امتحان شپې راشي ته تیاري کوئ، ستړي یاست، نو د هغه ستړیا د ختمېدو لپاره به د رجب د میاشتې انشاءالله د څو ورځې مخکې وفاقي طالبانو ته چټۍ ورکړو او ولاړ شي خپل ارام به یې څه وکړي. او به چې رالو که خدای کړي بیا به نو ستې اعتکاف د وفاق د امتحان لپاره خپله تیاري. نو چټۍ په دا وجه دا یوه هفته در مختصره کړله، که د استادانو رایې د هغه وه چې باید چټۍ لږ زیاته شي، لیکن ما ستۍ په حق کې دا فیصله وکړله او دا ښه فیصله ده چې اوس ته زیاته چټۍ وکړي او بیا ته ستړی هلته د وفاق پرچې امتحان د وفاق د امتحان تیاري ستا په سر نو دا دواړې نه سره کېږي. نو به هلته چټۍ درکړو، څه به ځان وساکې چې راشي خپله تیاري به وکړي. نو انشاءالله العزیز یو به دا کوو چې په کور کې به د مور د پلار ادب کوو، که به نه کوو انشاءالله، او د غټ موبایل څخه به څه کوو پرهیز، او دویم به څه کوو چې نن ولاړو بیا به کله راځو که خدای کړي روانې هفتې دا سبا به سبا هفته نه، د بلې هفتې په ورځ باندې به خامخا 8 بجو له انشاءالله ځان رارسوو. پاته سوي 2-3 طالبان مسافر دي د ډېر لرې ځای دي، د هغو سره بیا زه خپل انفرادي مجلس کوم، که ما هغه ته هغه ورځ ورکوله د اتوار په ورځ راتلو ټک دی زه مجلس سره کوم. دا نور د ضلع کوټ طالبان چې کوم دي نه، دا به خامخا د هفتې په ورځ 8 بجو له ځان رارسي او پر 8 بجې به په مستقل کلاسونه لګېږي انشاءالله باندې. او دویم دا دی ګورئ، مدرسه زموږ مشترکه کور دی. طالب لکه څنګه چې په خپل کور باندې خوا بدي، باید دا دی چې په مدرسه هم خوا بده کړي. نو چې اوس دې چټۍ شي د خپلو کلاسو صفایي او د مدرسې صفایي وکړي، خپلې بسترې په ترتیب باندې کښېږدي، خپل کتابونه په المارۍ کې الماریانو کې کښېږدي، خپلې کمرې رابندې کړي. زه بیا طالع ولګوم چې دا پوره یوه هفته ستي کلاسو لګه څوک ورنشي، کمرې له څوک ورنشي، د کمرو صفایي به وکړي او مدرسې صفایي به وکړي، او بیا به خپلو کتابونو محفوظه ځای کښېږدي، بلې بسترې به محفوظه په ترتیب باندې کښېږدي، دا دلته په خپلو کمرو کې کښېږدي. او بل اخر عرض دا دی چې اهم عرض دی، ګورئ د مدرسې مالي پوزیشن دا ټیم بالکل پر زیرو باندې روان دی. یعنې اوس صرف او صرف دا ټیم په مدرسه کې د شعبه حفظ استادانو ته تنخواه مدرسه دا د چټۍ سو نن دوی ولاړو ما تنخواه نه ده ورکړې، پیسې نشته.
ډوډۍ بل راځي پر 1 تاریخ باندې د هغو لپاره مې څه خرمړې ایښي دي په موټې د بجلي بلانو او د ډوډۍ بل ځکه د بجلي والا خو انتظار نشي درته کوی د ډوډۍ والا درته وایي که د ټیم باندې پیسې نه کړه ډوډۍ به بندوم نو د هغو لپاره یو څو خرمړې ما ایښي دي بلکل یا پیسې ختم شي زموږ سالانه چې څومره پیسه خرچوله بجټ و چانده وه بلکل ختم شو لہذا پرچی درکوو خپلو سرپرستانو به دا پرچی وړئ ورته وایه کم سے کم د یوې میاشتې د ډوډۍ بل 35,000 لګ بګ راځي په دا کې ته حسب توفیق که د زکات مد وي که د خیرات مد وي 1,000 روپۍ دې په وس پرت دي 2,000 دې په وس پرت دي 3,000 5,000 څو دې په وس پرت دي خپل حصه خامخا کې واچو ګوره په وخت ما مجلس سره کړی لیکن تقریبا په ټولو طالبانو کې یو دوه درو طالبان راوړي بلې چا مې دې راوړي لیکن د دا چله ما مجلس په څو واره د سره کړی په کلاسو کې چې خامخا به د خپله سرپرست ورته نو د سوره ورسې فیس اخلي زموږ مدرسه کې د فیس ترتیب نشته کتاب وو ورته نه 5,000 10,000 روپۍ فیس اخلي د کال بشو لیکن موږ نه په الله پر توکل دی مدرسه ده چلیږي لیکن بس حالات سره دا سو خامخا راځي نو تی به کم سے کم خپل والد صاحب ته یا مشر ورور که چې والد صاحب د دنیا سره رحلت کړی دی ژوندی نه دی مشر ورور ته به دا مجلس کوي چې باید د مدرسې والا دا خواست کړی دی چې زموږ د طالبانو خوراکي مواد او د هغه سره سات د وچې ډوډۍ دا ټیم پیسې بالکل نه ختم شوي دي د خیر د خیرات په نیت یا که د زکات دي د زکات په مد کې څومره تعاون کېږي ځکه د زکات پیسې د طالبانو پر خوراکي موادو او پر وچه ډوډۍ باندې برای راست رای لګوئ په هغه کې قبولیت نه چې په چا یې قبول کړي یا بل یې که یا بل یې ډایرکټ نه کېږي بس دغه یو عرض درته کوئ چې واپسي کې راځي 1,000 څه ونیسئ بیا تر 50,000 پټرول 50 نه 15,000 پورې 50,000 ډېره غټه پیسه ده چې د طالب د والد صاحب د جیب سره راوځي دا د نظام عمران خان د جیل رای رسوي او بیرته وزیر اعظم جوړ شوی سره په لاس ګوشتو ګرځي خلاص او دغه کار به خامخا کوي خالی لاس باندې راځي حسب توفیق 1,000 से लेकर 5,000 तक जितना हो सके उसको बोलो खैर खैरात की नस इंशाल्लाह العزیز دې خبرو پابندي وکړو خبرو لمن وکړو تلاوت وکړو د موبایل سبا او د مور د پلار د خپلوان څه وکړو خدمت بای د مور د پلار او مخته حدیث دی د مور او پلار او مخته د خالد د محبت په نظر کتل دا د یو حج او د یو عمره ثواب او کته کوړه ورسه د مور سره دین جنجال د پلار سره جنجال د ورون سره جنجال پټه بد کار دی ګس د هر چا لپاره بد کار دی خو د طالب لپاره بیخي بد کار دی مور پلار دونه غټ احسان سره کړی چې بای کې وقف کړي او مدرسه ته ستا خرچه دی برداشتي ستا تمام تر ضرورت برداشتي دي وګوري دونه د ګرانی د مهنګای دور دی چې انسان پریشان دي په خپل وچ روډي باندې پتی کې دا ټوټل ځوانان یې چې د ورځې 1,000 روپۍ ګټي د بای سوراني 1,000 روپۍ 1,000 روپۍ چې ته ګټې ستا د کور د وچو د ډوډۍ بیل او د ګیس یا د بجلی بیل دا ته ادا کوئ ناری شب شوا چې کرا ورته ناس خپل شنه ترکې کی پتا پیسې ګټ لیکن دای المر ګرمي پریشانی تکلیفونه دا ګرځ برداشت استاله پات مبایدا دي چې انتهایی د اخلاق مظاهره اور د وخت پابندیو کو د هفته پورس باندې بالکل پرائن اته بجې ټیم باندې ته ځان اورسه او خپل سبق شروع کې ان شاء الله العزیز چې کوم وفاقي طالبان د ازما کول کې زوندو چې د رجب د میاشتې سمت وتی ته چټوي درکو ابس پاکي بم ځان وساکي او د اساسات بلغت خوشخبری دا ته کوم چې واپسی کې تیرانس بس تی د جمعرات د هفته د دوالو چې بیرته به حاله سو د جمعرات پر ورځ باندې غرمه پر 12 بجې ما د انجمن فارغ سورس خپل کورو لذي د هفته په سر بیرته راځي ته کوي خپل سبقان دا سره بیا د رجب تر میاشتې برابر رجب په میاشت کې پرتی باندې چرک ستې چلا د چلا کاټو ان شاء الله ما به د چټي خبرې نه چې یا ولې جمعرات یا بل د نن تاریخ ضبطي د وفاق او امتحان د تیاری لپاره ذهني تور پر تیاری کې بیا زه د جمعې بشپه د لیکولم د هفته بشپه د لیکولم 24 غنټې پابند کولم بیا به دا پریشانی ورته نه جوړه سې ان شاء الله
الله مو حفاظت وکړي خپل پرسي جاري کړي.